مسأله دا ده چې نفس قرأت بطور د ایصال ثواب خو جایز دی اور صاحب د نور النظام دا وی چې دا جایز دی چې تو بطور د ایصال ثواب صحیح صد قرآن مجید اولولی دا جایز دی لیکن دلته بله مسأله ده هغه مسأله ده چې کم معمول زمونږ په دې علاقو کې دی چې باقاعده قبرستان نه ارګر جانمازونه غړولی شوي وي هلته د قرات اهتمام کیږي او دا طریقه لازم ګڼي دا طریقه جایز نه ده وجه دا ده چې دا طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه وه بیرسو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې نه وه د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې نه وه د تابعینو په زمانه کې نه وه د تبع تابعینو په زمانه کې نه وه یو عمل چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او د تابعینو په زمانه کې نه و نو هغه سنت نشي کېدی بلکې هغې ته بدعت ویلی شي دا کوم علما چې وفات کېږي خلکو چې کومه دا طریقه رایج کړله دا طریقه د شریعت نه ثابته نه ده ګورئ قبرستان ته لاړ شه بطور د دې چې د هغې نصیحت واخلي باقاعده هلته کېناستل د هغې نه جومات جوړول او دا نظریې ساتل چې دلته شاید ډېر رسي ثواب او چې جومات کې قرات وکړي نو هلته هغه ځای نه ډېر ثواب نه رسي نو دا نظریه د کفر ده احادیثو کې څه راځي چې کله انسان قبرستان ته لاړ شي څه به وایي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله سلام دی وی پدې کور والو باندې چې کوم مؤمنان دي مسلمانان دي او د الله تعالی رحم دی وی کوم چې موږ مخکې تللي والمستاخرین او کوم چې رستو راتلونکي دي وإن إن شاء الله بكم للاحقون موږ به ان شاء الله تاسو سره ملاویدونکي یو د دې حکم دی دا نه دی ویل چې قبرستان ته لاړ شه ځان سره قرآن ویسه هلته جنمازونه وغوړوه او د هغې ارګ ګرد به تلاوت کوه دا حکم یې نه دی فرمایل بلکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا فرمایل دي چې صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا امام مسلم دا روایت نقل کړی حضرت فرمایي صلوا فی بیوتکم په خپل کورونو کې لمونځ کوئ ولا تتخذوها قبورا او خپل د کورونو قبرونه مه جوړوئ نو دې نه دا معلومه شوه چې حضرت فرمایي چې په کور کې مونځ کوئ قرات کوئ قبرونه ترې مه جوړوئ ځکه په قبرستان کې تلاوت اور منځو نه کیږي اور ته باقاعده تل هلته د جانمازونه اچولي دي هلته د قرات التزام او اهتمام کوي دا طریقه صحیح نه ده دارنګې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار د دې تاکید فرمایلی دی چې تاسو سنن اور نوافل په کور کې کوئ او تاسو دې نه قبرونه مه جوړوئ نو د دې نه دا معلومه شوه چې قبرستان هغه د پاره د دې چې ته لاړ شي هغې نه سبق حاصل کړي صحیح سره تلاوت وکړي څه کراهت پکې نشته لیکن باقاعده هغې نه ارګر جانمازونه غوړول او هلته به د تلاوت اهتمام کول دا طریقه شرعا صحیح نه ده والله تعالی اعلم بالصواب